أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. علیه وآله وسلم د زمانه د غزواتو د سریو ذکر روانو پای کې د بنو فزاره د سریې ذکر شوی وو. د بنو فزاره خلاف چې کومه سریه وه هغې کې د یوې واقعې ذکر ملاویږي په تاریخ کې چې د ام قرفه د قتل واقعه ده. ځینې تاریخدانانو چې دا څنګه لیکلې ده دا واقعه نو هغې نه دا صفا ظاهریږي چې د حقیقت خلاف دا واقعه ده. طبقات الکبرا کې لیکلي دي چې حضرت زید بن حارثه په شپږم هجري کال کې د تجارت په سلسله کې د شام طرف ته روان شوي وو او هغوی سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اصحابو د تجارت مال او چې کله هغوی د وادي زقرات ته جوخت ورسېدو نو هغوی ته د بنو فزاره د ښاغ د بنو بدر څخه خلک ملاو شوي وو. هغوی لږې شوي دي او د دې ملګري ولې ټکولي و چې کوم سامان دوی سره هغه یې ترې په زور اخیستی و او چې کله بیا حضرت زید ښه شو نو د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو او هغوی د واقعې نه خبر کړه. رسول کریم صلی الله علیه وسلم هغوی د هغو خلکو طرف ته ولېږل چا چې حمله کړې وه او دا خلک چې کوم مسلمانانو دي به د ورځې به پټ وو د شپې به روان وو خو بنو بدر بیا هم دې نه خبر شو او بیا حضرت زید او د هغوی ملګري د سهار په وخت هغوی پورې رسېدلي وو د الله اکبر ناره هغوی لګولې وه او چې کوم خلک هغوی هلته موجود وو هغې ګیر کړه. ام قرفه چې فاطمه بنت رویا بن بدر وه اصل نامه او د هغې لور جاریه بنت مالک بن حذیفه بن بدر دا دواړه بندیوان گرفتاره کړ. حضرت سلمہ بن اکوا جاریه نیولې وه او رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته یې هبه کړې وه. رسول کریم صلی الله علیه وسلم د هغې نه پس حزم بن ابي وهب ته هغه هبه کړې وه. دې باره کې د تاریخ په ځینې کتابونو کې د ام قرفه د قتل لکه څنګه چې ما وویل حضرت فرمایي دا واقعه په عجیبه طریقه وړاندې کړې شوې ده چې د اسلامي تعلیم او د عمل په رڼا کې هغه منل ممکنه نه دي. بهرحال دا لیکلي دي په ځینې کتابونو کې چې قیس بن محصر د ام قرفه طرف ته قصد کړی وو هغه یوه بوډۍ ښځه وه او قیس ډېر په سختۍ وژلې وه. د هغې دواړه خپې په پړي تړلې وې او دوه اوښانو سره یې تړلې وه او بیا یې اوښانې په مخالف سمتونو کې روان کړي وو او دا ښځې ټوکړې کړې وې. قیس دوه نور کسان هم وژلي وو. حضرت زید بن حارثه چې د خپل دغه مهم نه واپس راغله او نبي کریم صلی الله علیه وسلم د دروازه یې وټکوله نو هغوی خپله کپړه سمواله کوزه طرف ته ورغله ودرېده او هغه
تر غاړه باسلو ښکلی که هغې نه یې حل د پوست کو نو زید ورته خبر ورکړو چې کوم خدای پاک هغې له فتح ورکړې وه. دغه واقعه دغه شان بیانه شوې ده چې د ښځه په دوه ټوکړو د دې ښځې دوه ټوکړې کړې شوې وې، خو حضرت مرزا بشیر احمد صاحب ډېر په دلیل دغه واقع ذکر ډېر په ښه رنګ کې کړی دی. ولیکلي دي چې د سریه حضرت ابوبکر چې کوم ذکر وسو شو، ابن سعد یو داسې سریه ذکر کړی چې پکې زید بن حارثه امیر و، یعنې د حضرت ابوبکر سریه په ځای ابن سعد یو داسې سریه ذکر کړی چې پکې زید بن حارثه امیر و، یعنی ابن سعد په دغه سریه کې حضرت ابوبکر په ځای زید بن حارثه امیر بیانوي او تفاصیل کې څه قدر اختلاف هم کوي او لیکي چې دا مهم د بنو فزاره د ګوشمالۍ لپاره تللی و چې د وادي قرا سره آباد و دا خلک او دوی د مسلمانانو یوه تجارتي قافله وه چې هغې باندې چاپه والې وه او ټول مال یې په زور اخیستی و. دغه مفسده ډلې چې کوم په شا یوه بوډۍ ښځه وه چې نامه یې ام قرفه وه چې د اسلام سخته دښمنه وه، او چې کله دا ښځه په دغه جنګ کې ونیول شوه نو د ځای چې کومه ډله وه دغې یو تن قیس نومې هغه لګې شو دغه ښځه یې وژلې وه. ابن سعد د دغه قتل او کیسه داسې بیانوي چې د دې خپې دوه په مختلفو خوانو سره تړلې شوې او بیا په مختلفو سمتونو کې دا اوښان روان کړی شوي وو. د هغې په نتیجه کې دا ښځه د بدن تر منځ نه سري کړی شوې وه، او بیا د دغه ښځې چې کومه لور وه سلمه بن اکوه ته سپارله شوې وه. همدغه کیسه په څه قدر اختصار او په اجمال او اختلاف سره ابن اسحاق هم بیانه کړې ده، او دغه روایت چې کوم بنیاد دی هغه مستشرق سر ویلیام میور دی چې د نورو یورپیانو مورخینو په مقابله کې زیات تفصیل ورکول عادي دی، او دغه واقعه هغه د مسلمانانو د وحشیانه روح په مثال ډېر په شوق خپل د کتاب زینت کړی ده. او سر ویلیام مور د خپل کتاب کې د دې د لیکلو وجه همدا بیانه کړې ده چې په دغه مهم کې مسلمانان د یو ظالمانه فعل مرتکب شوي وو. نو هغې لیکي چې دغه کال مسلمانان ډېر مهمونو لپاره د مدینې نه په بهر وتو مجبور شوي وو، خو دا ټول د ذکر قابل نه دي، خو وایي چې په دې کې یو مهم دی چې دغه د ذکر نه زه ودرېدی نه شم ځکه چې د دې انجام د مسلمانانو له طرفه یو ډېر په ظالمانه فعل باندې شوی و. دا د میور صاحب بیان دی، او د دې په تجزیه کې حضرت مرزا بشیر احمد صاحب لیکي چې کوم مورخ یوه واقعه د نورو واقعاتو باندې صرف په دغه وجه ترجیح ورکوي او په خپل کتاب کې لیکي چې په دې کې د یو قوم د ظلم او د ستم ثبوت ملاویږي، نو په حقیقت کې هغه د یو غیر جانبدار محقق بلل کېدو حقدار نه دی. هغه په خپله دا لیکلی چې نور واقعات زه پرېږدم او صرف دا واقعه اخلم. د دې مطلب دی چې هغه جانبدار و، غیر جانبدارانه تحقیق کوونکی هغه نه و، ځکه چې هغه نه دا تمه نه شوه کېدی چې هغه د غیر جانبداره وي، او هغه به دغه خبرې تحقیق طرف ته پام کوي چې آیا د ظلم د دغه واقعې څه اصل هم شته او که نه، ځکه چې په داسې کولو د هغه د لاسه یو دلیل وتو. بهرحال میور صاحب دغه واقع خاص په شوق خپل کتاب کې لیکلی ده، خو لکه څنګه چې هغه وایي چې زه به دا ثابتوم یا او دا به ظاهره شي چې دا واقعه بیخي غلطه او قطعا بې بنیاده ده، او د نقل او د عقل په دواړو طریقو د دې بناوټي کېدل ثابتېږي. په عقلي طریق خدا په دې ځان پوهول پکار دی چې یوه ښځه چې ورباندې د قتل الزام نشته هغه بندیوانه کول او بیا هغه وجل او بیا قتل هم په داسې طریقه د هغې کول چې په یو روایت کې چې کوم بیان شوي دي نو دا خو ډېر لرې خبره ده. اسلام کې خواهند د جنگ په میدان کې د ښځې قتل په سختۍ سره منع شوی دی، او دې باره کې رسول کریم صلی الله علیه وسلم ډېر ځل دا واضحه فرمایلی دي چې کومې ښځې وي هغه به نه وژنئ. نو حدیث کې دا راځي چې په یو موقع د جنگ په میدان کې د یو دشمن قبیلې یوه ښځه وه چې هغه ولیدی شو چې مقتوله ده، نو باوجود له دې چې دا نه وه معلومه شوې چې دا ښځه په کومو حالاتو کې او د چا په لاس وژلې شوې ده،
رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم چې هغه ولید نو ډېر سخت خفه شوي وو. صحابه ته په تاکید دا فرمایلی وو چې آینده داسې کار نه دی پکار، یو ښځه به هم نه وژنئ. همدغه شان چې کله به رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم به څه دسته روانوله نو د نورو نصیحتونو نه علاوه یو صحابه ته به یو نصیحت دام فرمایلو چې یو ښځه یا ماشوم به نه وژنئ. د دغو اصولي هدایتو په موجودګۍ کې د صحابه باره کې او په صحابه کې بیا د زید بن حارثه باره کې چې د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم د کور تن وو، دا خیال کول چې به یوه ښځه په دغه طریقه وجلې وي یا چاته به ویلي چې وژنه، چې لکه څنګه ابن سعد بیان کړی دي، دا بیخي د قبلولو قابله خبره نه ده. بېشکه په روایت کې د قتل چې کم کار دی هغه د زید طرف ته نه دی منسوب شوی بلکې د یو بل مسلمان طرف ته منسوب شوی دی، خو چې کله دا واقع د زید په کمان کې شوی ده نو بهرحال دغه آخري ذمهواري هم په زید وګڼل کېږي. او د زید مبارک دا خیال کول چې هغوی باوجود له دې چې رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم د تعلیم نه خبر وو او دغه کار اجازه دغه قسمه کار اجازه بیا به هغوی ورکو، دا بیخي قبلولو قابله خبره نه ده. بېشکه که یوه ښځه د یو جرم ارتکاب کړی وي یوې ښځې او نو هغه به د هغه جرم سزا بیا مومي، خو د یو مذهب او شریعت او د یو ملک قانون هم د ښځه چې کومه ده هغه د جرم د سزا نه مستثنا کړې نه ده او هره ورځ د ښځو د سزا بلکې د قتل په جرم کې د 500 پورې چې کوم واقعیت دی هغه چاپ کېږي، خو صرف د مذهبي دشمنۍ په وجه یا د جنگ کې د شرکت په وجه د یو ښځې وجل او وجل هم بیا په دغه طریقه چې کومه په دې روایت کې بیان شوی دی، دا یو داسې کار دی د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم د اصولي هدایت د ټول اسلامي تاریخ په صریح طور تردید کوي. او که دا ویلی شي چې دا ښځه مجرمه وه لکه څنګه چې په ځینې روایتونو کې بیان شوی دی او د رسول کریم د قتل منصوبه کړې وه نو ځکه په جایز طور د دې خلاف د قتل سزا جاري کېدی شوه، نو دا سمه خبره ده. خو سوال دا دی چې کله صحابه کرفه نه هم سخت ده او سخت چې کوم سخت زیات دشمنان وو او بیا چې کوم سړي وو هغوی هم داسې نه دي وجلي، نو دا خیال کول چې زید بن حارثه په شان دی واقفکار صحابي په کمان کې به د یوې بوډۍ ښځې سره دا سلوک شوي وي، دا بیخي د قبلولو قابله خبره نه ده. نو په معقولي رنګ کې دغه کیسه د دروغو او بناوټي کېدل صفا دی او یو غیر متعصب چې کم تن یا په دې کې د شک گنجائش نشي لیدی. اوس په منقولي طریقه وګورو نو اول خو ابن سعد یا ابن اسحاق د دغه روایت سند نه دی ورکړی او بغیر د معتبر سند دغه قسمه روایت چې د رسول کریم د صریح هدایت او د صحابه د عامو د معروف طریقو خلاف یې هغه بیخي نشي قبلېدی. بله دا چې همدغه واقع د حدیث یو ډېر معتبر کتاب په صحیح مسلم او سنن ابو داود کې بیان شوی ده، خو پکې د ام قرفه د وجلو بیخي څه ذکر نشته او په نورو تفصیلاتو کې هم دغه بیان د ابن سعد وغیره چې کوم بیان دی هغې سره اختلاف لري او چونکې په صحیح احادیثو په عام تاریخي روایتونو کې یقینا او په مسلمه طور ډېر زیات مضبوط او قابلې چونکې صحیح احادیث د عام تاریخي روایاتو په مقابله کې یقینا او په مسلمه طور ډېر زیات مضبوط او د ترجیح قابل نو ځکه صحیح مسلم او سنن ابي داود روایت مخې ته د ابن سعد وغیره چې کوم روایت دغه وزن نه لري. دا امتیاز نورم نمایانه چې کله موږ دا خبره د نظر وړاندې وساتو چې ابن سعد او ابن اسحاق د خپل روایتونو سند نه دی بیان کړی نو ورسره امام مسلم او ابو داود د خپل روایتونو پوره سند ورکړی دی او اوس هم د محدثینو د احتیاط په مقابله کې هغوی چې د ډېر احتیاط نه کار اخیستی دی د مورخینو چې کوم عام روایت د هغې حقیقت نه لري. صحیح مسلم او په سنن ابو داود کې دا واقع چې څنګه بیان شوی د نوای کې د ام قرفه د قتل ذکر هم نشته. بېشکه مسلم او د ابو داود په روایت کې د ام قرفه نامه نه ده لیکلی شوی او د امیر نامه هم د زید په ځای ابوبکر لیکلی شوی ده، خو په دغه وجه دا شک نشي کېدی چې دا بل مهم دی ځکه چې باقي چې کم تفصیلات دي هغه یو شان دي. مثلا دواړو روایتونو کې دا تصریح شته چې دا د بنو فزاره خلاف دا مهم و
او په دویم دا چې دواړو کې دا ذکر موجود دی چې د بنو فزاره چې کومه مشره وه هغه یوه بوډا ښځه وه او په دواړو کې د دغه ښځه د قید کېدو ذکر دی بیا دواړو کې دا ذکر دی چې دغې ښځې یوه لور هم وه چې د مور سره قید شوې وه او بیا دواړو کې دا هم ذکر دی چې دا جنۍ چې کوم د سلمان بن اکوا په برخه کې راغلی وه دې نه علاوه نور هم ډېرې ځینې خبرې چې پکې اشتراک شته اوس چې غور وکړئ چې آیا د دغه اهمو د بنیادي اشتراکاتو په موجودګۍ کې دا شک کولی شي چې دا بیل بیل واقعیات دي همغه صرف په عقلي استدلال باندې اکتفا نه کوو بلکې چې کوم پخواني محققین دي هغوی په صراحت دا لیکلي دي چې صحیح مسلم او سنن ابو داود کې هغه واقعه بیان شوی دی چې کوم ابن سعد په بل رنګ کې لیکلی ده نو علامه زرقانی او امام سهیلی او امام حلبی په صراحت دا لیکلي دي چې دا هغه واقعه ده چې ابن سعد او ابن اسحاق د ام کرفه والا چې کومه کیسه دی کې په غلط تور بیان کړې ده خو دې نه هم زیات د دغه خبرې ثبوت دا دی چې دا هغه واقعه ده چې طبري دا دواړه روایتونه یو ځای بیان کړي دي او دا خبره په صراحت کړې ده چې دا دواړه یوه واقعه بیانوي نو دا خبره بیخي یقیني ده چې مسلم او د ابو داود چې کوم د سلمان بن اکوا والا روایت دی کوم هغه واقعه بیان شوې ده چې کوم ابن سعد او ابن هشام د ام قرفه د سریه په نامه په غلط تور لیکلې ده او چونکې د صحاو د روایت یعنې چې کوم د شپږ حدیثونو کتابونه دي د حدیثونو چې کوم د شپږ کتابونه دي هغې کې چې کوم مستند د حدیثونو کتابونه دي او روایت پکې د سند سره بیان شوی دی او د یو د داسې تن د خولې نه دا واقع بیان شوی چې هغې کې شامل هم نو بهرحال د ابن سعد او د ابن هشام چې کوم غیر مستند روایت دی نو هغې نه زیات هغه د ترجیح قابل دی نو ځکه په دغه خبره کې بیخي څه شک نه پاتې کېږي چې د ام قرفه د ظالمانه قتل چې کومه واقع ده بالکل د دروغو او بې بنیاده واقع ده او د اسلام یو پټ دشمن د منافق په مهربانۍ د ځینې چې کوم تاریخي روایتونو کې دی کې غیر لاره بیا منتد او حق دا دی چې دغه صریح حقیقت دی نه زیات بیخي څه نشته چې کوم مسلم او ابو داود بیان کړی دی د یوې غلطې واقعې په تاریخ کې لیکلی کېدل داسې د حیرانتیا خبره نه ده ځکه چې دغه قسمه مثالونه په هر قام او هر ملک په تاریخ کې ملاویږي خو دا ضرور د حیرانتیا خبره ده چې سر ویلیم په شان دی انسان دغه غلطه واقع بغیر د تحقیق نه په خپل کتاب کې لیکلی ده ورله ځای ورکړی دی او دغه خبرې په جار اعتراف کړی دی چې د لیکلو وجه صرف دا ده چې دې نه د مسلمانانو د یو ظالمانه فعل مثال ملاویږي نو بهرحال دا واقعه د سره غلطه ده داسې شوې نه وه سریه عبدالله بن عتیق د دې ذکر راځي په تاریخ کې چې د ابو رافع طرف ته وه ابن سعد بیان کړی دی چې دا سریه د روژې په میاشت کې په شپږم هجري کال کې شوې وه حضرت مرزا بشیر احمد صاحب چې کوم خپل تاریخ مختلف د تاریخ کتابونو نه اخیستی دی هغې کې دا لیکلي دي هغوی وایي چې د ابو رافع د قتل د زمانې باره کې چې کوم روایتونه دي هغې کې اختلاف دی بخاري د ظاهري په اتباع کې دې لس خاص تاریخ نه دی ورکړی او د مطلقاً د کعب بن اشرف د قتل نه پس دا بیان کړی دی چې بهرحال سمه خبره ده او غالبا دغه واقعیت یو ځای دې لپاره هغوی بیان کړي دي یو بل سره ملاو کړي دي او بیان کړي دي چې دې نوعیت یو شان دی طبري دا په دریم هجري کال کې د کعب بن اشرف واقع نه پس دا بیان کړی ده او واقعي په څلورم هجري کال کې دا بیان کړی د ابن هشام د ابن اسحاق په روایت دا د بنو قریظه د غزا نه فوراً پس بیان کړی ده چې پنځم هجري کال کې شوې وه نو داسې دا د شپږم هجري کال کې په سر کې دا ګڼلی کېدی شي چې شوې وه خو ابن سعد صراحتاً شپږم هجري کال بیان کړی دی د دې او عام مورخینو د ابن سعد اتباع کړی ده والله اعلم
ابن اسحاق بیان کړی دی چې کله د خندق د قریظه د غزوات معامله ختم شوه او سلام بن ابو حقیق بن ابو رافع هغه خلکو کې شامل و چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم خلاف لښکر راغونډ کړی و او د اوس قبیله د احد د غزا نه مخکې د کعب بن اشرف چې کوم یهودي و هغه د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د دشمنۍ او د هغې د خلاف خلک راپارولو په وجل شوی و نو خزرج قبیلې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم نه د سلام بن ابي حقیق د قتل اجازه وغوښتو هغه وخت هغه په خیبر کې و نو رسول کریم هغې له اجازه ورکړو او دا دواړه قبیلې یعنې اوس او خزرج د رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره د دو نرو اوښانو په شان به مقابلې کولې او اوس قبیلې به چې کله د رسول کریم لپاره څه کار وکړو نو خزرج قبیلې والا به دا وی چې د دغه کار په وجه به د رسول کریم په نظر کې به دا په نظر کې او په اسلام کې موږ فضیلت واخلي نو دیو بیا ایسارېدنه تر دې چې موږ دغې په شان څه کار به هغوی مونه که او خزرج که به داسې څه کار وکړو نو اوس قبیلې به بیا د هغې په شان کار کول او چې کله اوس والو د کعب بن اشرف د رسول کریم د دشمنۍ په وجه ووژلو نو خزرج والو وویل چې قسم په خدای د اوس قبیله د دې په وجه به چې موږ نه فضیلت وانخلي او هغوی به کارونو کې داسې مقابلې کولې داسې کارونه چې کوم په وجه هغوی خدای پاک ته او د هغه رسول ته جوختېدی شو نو هغوی ډېر غور او فکر وکړو چې کوم داسې وطن دی چې د رسول کریم په دشمنۍ کې د کعب بن اشرف برابر دی نو هغوی ته ابن ابي حقیق هغوی تیار شو چې د خیبر یا د حجاز کې وو ابن سعد وی چې خزرج دا وی چې ابو رافع بن ابي حقیق د قبیله غطفان او د هغې چې کوم خوشه مشرکان وغیره غونډ کړو د هغوی لپاره د رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره جنګېدو یو ډېره لویه وظیفه مقرره کړې وه نو خزرج رسول کریم نه د هغه د قتل اجازت وغوښته رسول کریم ورله اجازت ورکړو او دغه شان خزرج نه د بنو سلمه 15 کسان وو عبدالله بن عتیق مسعود بن سنان عبدالله بن انیس جهني چې د انصارو حلیف وو ابو قتاده حرس بن ربعي خزائب بن اسود دی راووته دا ټول چې کوم کسانو دی راووته د محمد بن عمر او د ابن سعد په خیال د اسود بن خزائی وو چې په قبیله اسلم کې د انصارو حلیف وو او برا بن عازم د عبدالله بن عتبه اضافه کړی ده لکه په صحیح بخاري کې هم دا شته چې هغه 6 کسان وو او ابن عقبه او سهیلي د اسد بن حرام اضافه کړی ده دغه شان دا 9 کسان جوړیږي او رسول کریم صلی الله علیه وسلم په دې باندې حضرت عبدالله بن عتیق امیر مقرر کړی وو او هغوی منې کړي وو چې ماشومان او ښځې به نه وژنئ ګورئ دلته هم حضور فرمایي چې ډېر په واضح طور رسول کریم فرمایلی دي چې ښځه به نه وژنئ په صحیح بخاري کې د ابو رافع د قتل تفصیل داسې بیان شوی دی چې حضرت برا بن عازب بیانوي چې ابو رافع به رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته ډېر ایزا ورکوله او د هغې په خلاف به د دشمنانو مدد کولو او هغه خپل په قلعه کې چې د حجاز په ځمکه وه هلته اوسېدو چې کله خلک هغه ته جوخت ورسېده نو نور پرېوتی وو خلک سره د خپلو څاروو واپس شوي وو عبدالله بن عتیق خپل ملګرو ته و چې تاسو په خپل ځای ناست اوسئ زه ځم او دربان سره څه هیله کوم چې زه دننه ورشم نو هلته هغې لاړ دروازې ته ورجوخت شو ځان یو کپړه راتاوه که لکه چې قضای حاجت ناست دي او ټول خلک دننه تللي وو او په یو روایت کې چې عبدالله بن عتیق بیانوي چې ما هیله کوله چې قلعه کې داخل شم سبانه ولټوم د دننه تلو نو په دې کې قلعه والو خپل یو خر و چې ترنه ورک شوی و نو هغوی وایي چې د هغې په لټون کې هغوی راووته وایي چې زه ووېرېدم چې چېرته دوی ما ونه پېژني نو ما خپل سر پټ کو دا صحابي چې کوم دی وایي چې ما خپل سر پټ کو داسې لکه چې زه قضا حاجت کوم د بخاري روایت دی نو دربان ورله آواز ورکړو چې د خدای بنده که ته دننه کېدل غواړې نو را دننه شه زه دروازه بندول غواړم
وایي زه وردننه شوم او پټ کېناستم چې دننه لاړم. په روایت کې دی چې زم دننه شوم او بیا چې کوم د خرونو باړه والته د قلا دننه دروازې سره زه هلته پټ شوم. چې کله خلک هلته را دننه شو نو هغوی دروازه بنده کړه. نو بیا چې کومې کونجۍ وې هغه په یو میخ ځوړندې کې وایي زه راپاڅېدم چې کونجۍ طرف ته چابیانو طرف ته ورغلم. ما هغه واخیسته او دروازه مې پرانیسته. او روایت دی چې کله اوازونه ختم شو ما څه حرکت مې ونه لید نو زه بهر راووتم. هغوی وایي چې ما یو درمان ولیده چېرته چې هغه په یو تاقچه کې د قلا چابي ایښې وه. وایي دا د بخاري روایت دی. او خلکو به ابورافع سره د شپې خبرې کولې، مجلس به یې لګولو په خپله بالاخانه کې. او چې کله خلک د هغه د خوا نه لاړه نو دوی وایي چې ما دا کته چې مجلس هلته لګېدلی دی. او چې کله خلک لاړه او په یو روایت کې دا هم دي چې خلکو ابورافع کره د شپې روټه خوړلې وه او خبرې کولې تر دې چې د شپې ناوخته چې ناوخته شو او دوی خپلو کوټو ته لاړو. نو د صحیح بخاري روایت دا دی چې زه هغې طرف ته ورغلم او هره دروازه چې ما کولاوله نو هغه مې دننه بندوله. او ما په زړه کې وي چې که دا خلک خبر شو له ما نو تر څو چې زه دا ونه وژنم زه به تر ما به دي ونه رسېدی شي. وایي زه چې کله هغې ته ورسېدم په بل روایت کې چې کله زه د هغې د کوټو د دروازې طرف ته ورغلم هغه مې بهر نه بندې کړې او بیا په پوړی زه وختم ابورافع له لاړم. دا هم د بخاري روایت دی. وایي ما ولیده چې هغه یو تیارې کمرې کې د خپل د کور خلکو ترمنځ پروت دی. نو ما زه خبر نه شم چې هغه کمرې کې چېرته دی. نو ما ورته چې ابورافع نو هغه وایي چې څوک دی. نو زه د اواز طرف ته ورغلم په اندازه او ما په توره په هغه وار وکړو. هغه وورېدو ناقلاره شو په هغه څه کار ونه کړو. هغه چغه کړه صحیح وار پې نه ورغلی. نو هغه شور جوړ کړو. نو زه کمرې نه بهر راغلم. وایي لږ هلته ایسارم او بیا ما زه هغه له ورغلم لکه د هغې مدد ته رسېدلی. ورته مې چې ابورافع دا څه اواز و. ما خپل اواز بدل کړو. نو هغې وایي چې مور دې بوره شي. ابورافع وایي چې څوک تن دی په دې کمرې کې چا چې په توره په ما باندې حمله کړې وه څه وخت مخکې. نو عبدالله بن عتیق ورته وی. نو ما پې بیا یو وار وکړو او په هغه د وینو نه ډک شو او ما هغه وجلې لانو. بیا ما د تورې چې کومه څوکه وه د هغه په خېټه کې ایښوده تر دې چې هغه ته هغې تر ملا ورسېده. بیا په بل روایت کې د هغې د یو ځل بیا د حملې ذکر داسې دی چې زه بیا د هغه طرف ته ورغلم. یو بل وار مې پې وکړو خو څه فایده ونه شوه. هغه چغه کړو د هغه د کور خلک راغونډ شو. نو د هغه کور خلک راپاڅېدل. نو زه بیا راغلم او ما خپل اواز بدل کړو چې د هغه په فریاد راغلی یم. او ما دا ولیده چې د هغه خپل د الټه پروت دی. نو ما توره د هغه په خېټه کېښوده او په هغې باندې ټیټ شوم تر دې چې ما د هډوکو د ماتېدو اواز واورېدو. بیا دا د بخاري روایت وایي زه په دې خبر شوم چې ما هغه ووژلو. او ما یو په وار بیا دروازې کولاوې کړې تر دې چې زه په آخري پوړنۍ ورسېدم. او ما خپل چې کېښوده او پوه شوم چې زه په ځمکه ورسېدم لاندې. خو بیا زه پرېوتم او هغه آخري پوړنۍ نه وه بلکې 2-3 پوړنۍ وې. نو زما پنډی چې کومه وه هغه خوږ شوه ماته شوه. او بل روایت کې چې زما د خپې جوړ وتی و. ما په خپل پټکي وتړلو او بیا زه روان شوم او په دروازه کې راغلم کېناستم. او دا مې سوچ کول چې نن شپې به زه بهر نه ځم تر څو چې زه خبر نه شم چې آیا ما وژلی دی او که نه. چې کله سحر شو چې کله سحر شو او چرګانو بانګونه ویل شروع کړ. نو د مرګ خبر ورکوونکي په فصل ودرېدو. دا وایي چې د حجاز خلکو له زه د سوداګر د مرګ خبر ورکوم. نو زه بیا خپل د مرګ طرف ته لاړم او ما وویل چې خدای پاک ابورافع ووژلو. بیا نبي کریم صلی الله علیه وسلم زه ورغلم او هغوی ته مې وویل هغوی ما ته وفرمیل چې خپله خپه مخکې کړه. نو ما خپله خپه ور مخکې کړه. هغوی ورباندې لاس پې خپل تېر کړو
او بیا لکه ماته اړو څه تکلیف نه و شوی د هغوی د لاس لګولو نه پس ته. او بل روایت کې دی چې عبدالله بن عتیق وی چې زه خپل ملګرو له راغلم او ما ورته وی چې ورشي رسول کریم له بشارت ورکړي ځکه چې زه کېدی شي چې د دې قابل نه یم چې ورشم او تر دې چې تر څو د مرګ خبر ورکوونکي اواز زه واونرم. او چې کله سحر شو د مرګ خبر ورکوونکي خبر ورکو د ابو رافع د مرګ نو عبدالله بن عتیق وی چې بیا زه روان شوم بیا ماته هېڅ تکلیف نه ما خپل ملګرو ته زه بیا ورسېدم او دې نه مخکې چې هغه رسول کریم له رسېدلی وی. دا یو بل روایت دا هم دی چې مخکې د هغوی تکلیف ختم شوی و خپې اورېدلی وم. دا واقع امام بخاري حضرت برا بن عازب نه روایت کړی ده او په دې کې بیان کړي دي چې عبدالله بن عتیق یوازې ابو رافع وجلی و. خو ابن عقبه ابن اسحاق محمد بن عمر او ابن سعد وغیره بیان کړي چې عبدالله بن عتیق سره ټول ملګري هم وو هغوی یو ځای هغه وجلی و. او د دې تجزیه حضرت مرزا بن بشیر احمد هم کړی ده. هغوی بیانوي لیکي چې کم یهودیانو رئیسانو په مفسدانه راپارولو او د اشتعال انګیزه په وجه په 5 هجري کال په آخر کې د مسلمانانو خلاف د جنگ احزاب خطرناکه فتنه شوې وه. پای کې حوی بن اخطب چې د بنو قریظه سره خپل کفر کردار ته رسېدلی و خو سلام بن نبي حقیق چې کونیت ابو رافع و لا تر هغه شان د خیبر په علاقه کې آزاد و د خپل فتنه انګیزه کې مصروفه و بلکې د احزابو د ذلت نه ډکه ناکامي او د بنو قریظه هولناک انجام د هغه دشمني نور هم زیاته کړې وه. او چونکې د غطفان قبایل په خیبر ته جوخت و او د خیبر چې کوم یهودیانو هغه د نجد د قبیلو سره د قبیلو چې کوم ګاونډیانو نو ځکه اوس ابو رافع چې یو ډېر لوی سوداګر او ډېر مالدار انسان و هغه دا دستور جوړ کړی و چې د نجد چې کوم وحشي او جنګیالي قبایل و هغه د مسلمانانو خلاف راپارول لمسول به او د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په دشمنۍ کې هغه د کعب بن اشرف پوره مسیل و. نو په هغه زمانه کې چې کوم دی ذکر کوي هغوی د غطفانیان چې کوم نو د هغوی له ډېر زیات امداد یې کړی په مال د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په خلاف حمله کولو لپاره. په تاریخ نه دا ثابته ده چې په شعبان په میاشت کې د بنو سعد له طرفه چې کومه خطره مسلمانانو لپاره پیدا شوې وه او د هغې سدباب لپاره حضرت علي په کمان کې یو فوجي دسته مدینې ته روانه کړې شوې وه. نو د هغې شاته هم د خیبر د یهودیانو لاس و چې د ابو رافع په قیادت کې هغوی دا ټول شر پسندي کوله. او په دې ابو رافع بس نو کړي د هغه د دشمنۍ چې کوم اور و هغه د مسلمانانو د وینې تږی و او د رسول کریم صلی الله علیه وسلم وجود دغه په نظرونو کې لکه د خار هغه ته معلومېدو. نو بهرحال هغه دا تدبیر خپل کړی و چې د جنگ احزاب په شان د نس چې کوم د غطفان قبیلې وې او نورې قبیلې دغه یوه دوره شروع کړه او د مسلمانانو د تباه کولو لپاره یو لوی لښکر په صورت کې دوی راغونډول شروع کړ او د احزاب د جنګ نه پس هغې بیا یوه ډله جوړول شروع کړه بیا حملې لپاره چې تر دې خبرو ورسېده او د مسلمانانو په نظر کې بیا هم هغه د احزاب والا منظورونه راتلل شروع شو. نو د رسول کریم په خدمت کې د خزرج قبیلې ځینې انصاري راغله ورته عرض وکړو چې د دغه فتنې علاج اوس دې نه بغیر بل څه نشته چې د دې چې کوم مشر دی د دغه فتنې ابو رافع هغه د ختم کړی شي دا دغه علاج دی. نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم دغه خبره سوچ وکړه چې ملک کې د دومره زیات د کشتخون په ځای کې یو مفسد او فتنه انګیزه ته نه وژلی شي نو دا ډېره بهتره خبره ده. او په دې هغوی صحابیانو له اجازت ورکړو او عبدالله بن عتیق انصاري په سردارۍ کې 4 خزرجي صحابیان د ابو رافع طرف ته روان کړو. خو ورسره یې دا تاکید هم ورته فرمایلی چې ګورئ یو ماشوم یو ښځه به نه وژنئ بیخي دوباره ورته تاکید فرمایلی چې دا څنګه کیدای شي چې هلته خو بیا هغوی د ښځې د قتل اجازت ورکړې وي. نو په 6 هجري کال د روژې په میاشت کې دا ډله روانه شوه او ډېر په هوښیارتیا هغوی خپل کارو کو واپس راغله. همدغه شان بیا د مصیبت چې کومې ورځې وې د هغه د مدینې د فضا نه ختمه شوې او د دغه واقع تفصیل په بخاري کې چې روایت په دغه معامله کې صحیح ترینه روایت دی هغه داسې بیان شوی دی چې لکه څنګه چې حضور فرمایي ما
مخکې بیان کړي چې هغې په خپل انداز کې بیان کړي دي دا چې برا بن عازب بیانوي چې رسول کریم خپل د صحابه یوه ډله د ابو رافع یهودي طرف ته روانه کړې وه ورباندې عبدالله بن عتیق انصاري امیر مقرر کړی و او د ابو رافع کیسه دا چې د رسول کریم له هغه سخته ایسا ورکوله او د هغې خلاف به خلک لمسولو د هغې مدد به هم کولو او چې کله عبدالله بن عتیق د هغه ملګري ابو رافع قلعه ته ورجوغ شو نور پرېوتی و نو عبدالله بن عتیق خپل ملګري شاته پرېښود او په خپله د قلعه د دروازې ته جوخت ورسېد او هغه سره داسې څادر نه ځان نه تاو کړی ناست و لکه یو تن چې حاجت لپاره ناست دی او چې کله د قلعه دروازه کوم تن بندول هغه راغلو او هغه عبدالله ولید نو اواز یې ورله ورکړو چې زه بندومه لګیم دروازه که دننه راتلل غواړې نو راشه نو عبدالله ځان نه څادر تاو کړی او زر زر د دروازې ور دننه شو او یو طرف ته پټ شو او دروازه چې چا بندوله هغه دروازه بنده که او د هغې کونجۍ یو طرف ته په میخ ځوړنده کې ورلاړو او دې نه پس د عبدالله بن عتیق خپل بیان دی چې زه د خپل ځای نه راووتم او ټولو نه مخکې ما د قلعه د دروازې چې کومه تاله وه هغه مې کولا وکړه چې ضرورت په وخت زر او په اسانۍ بیا زه وتې شم او هغه وخت ابو رافع په یو چوباره کې و خپل کور په چت باندې نو هغې سره په کمرې کې ډېر خلک په مجلس کې ناستو خبرې کولې چې کله دا خلک پاسېدل لاړو خاموشي شوه نو زه د ابو رافع د کور چې کومې پوړۍ وې هغه مې په هغې وختم منبره لاړم او احتیاط مې دا کړی و چې کوم ور زما په لاره کې راتلو هغه به ما کولاولو او د دننه مې بندولو او چې کله زه د ابو رافع کمرې ته ورسېدم نو هغه وخت هغه د وده کېدو تیاري کوله رڼا مړه کوله او کمره کې بالکل تیاره وه نو ما اواز ورله ورکړو ابو رافع ته نو د هغې په جواب کې هغه وویل چې څوک دي نو ما د هغه اواز په سم اندازه مه وکړو د هغې طرف ته ورغلم او د تورې یو زور مې پرې وکړو په زوره خو ډېره زیاته تیاره وه او زه څه وېرېدلی م نو ځکه د چې تورې کم وارو غلط شو ابو رافع چغه کوو او په دې زه د کمرې نه ووتم او څه وخت پس ته زه د کمرې دننه ورغلم خپل اواز مو بدل کړو تپوس مو وکړو چې ابو رافع دا شور څنګه و نو هغې زما بدل اواز ونه پېژند او راته وویل چې اوس په چا ما باندې د تورې وار کړی و او ما چې دا اواز واورېد نو بیا ورباندې ورمخکې شوم د تورې بل وار پرې وکړو او هغه سخت وارو خو بیا هم کار پرې نه و شوی نو ځکه پرې ما یو دریم وار وکړو هغه مې ووجلو اینه پس زه زر زر دروازې مې کولاولې د کور نه بهر ووتم خو چې کله زه پوړو نه لاندې کوزېدم نو لا یو څو قدمونه پاتې وو ما دا ګڼل لکه زما ټولې پوړۍ نه زه راکوز شوی یم ټولو پوړو نه راکوز شوی یم په دې زما قدم غلط پرېوتو او په تیارې کې زه پرېوتم او زما پنډۍ ماته شوه او یو روایت کې دا دی چې پنډۍ چې کوم جوړ دی هغه د ځای خوځېدلی و وایي ما خپل پټکي وتړلو او خپل مې ځان پسې راکاږل او بهر راغلم او خپل زړه کې مې وویل چې تر څو د ابو رافع د مرګ اطمینان راته ونه شي زه به د دې ځای نه نه ځم او قلعه سره جوخت یو ځای کې پټ کېناستم او چې کله سهار شو نو د قلعه د دننه نه د چا اواز زما غوږونو ته راغلو چې ابو رافع چې کوم د حجاز سوداګر و هغه مړ شو اینه پس زه راپاڅېدم ورو خپل ملګرو له راغلم او موږ مدینې ته راغلو رسول کریم او د ابو رافع د قتل نه خبر کړ او رسول کریم چې ټوله واقعه واورېده نو ما ته وفرمیل چې خپل خبره مخکې کړه نو ما چې خپل ور مخکې کړه هغوی دعا کوله او ور ما د خپل لاسونه ګلو او اینه پس ما ته داسې محسوسه شو لکه یو تکلیف هم ما ته نه دی رارسېدلی او یو بل روایت کې دا دی چې کله عبدالله بن عتیق ابو رافع باندې حمله وکړه نو د هغه ښځې ډېر په زور چغې ول شروع کړې او په دې ما ته دا فکر شو چې د هغې په چغو چېرته نور خلک خبرداره نه شي نو ما د هغې په ښځې توره اوچته کړه خو راته رایاد شو چې رسول کریم منې کړي یو چې ښځې به نه وژنئ وایي زه بیا د دغه ارادې نه منې شوم حضور فرمایي دلته بیا خبره ده چې د ښځو وژل منع و وایي ځکه دوی وایي چې ما توره اوچته نه کړه ورباندې حالانکې ډېر په خطرناک حالت کې وو د ابو رافع د قتل جواز باره کې موږ ته په دې ځای کې د څه بس اجت نشته د ابو رافع چې کومې کاروایانې وې هغه د تاریخ یو واضحه کلاو ورق دی اصولا دا خبره یاد ساتل پکار ده چې یو هغه وخت مسلمانان ډېر د کمزورۍ په حال کې د څلورو طرف نه په مصیبت کې ګیر وو او هر طرف ته د مخالفت اور راپارېدلی و
او ټول ملک د مسلمانانو د ختمولو لپاره متحد کېدو لګیا و. په داسې نازک وخت کې ابو رافع په دغه اور باندې تیل اچول چې کوم د مسلمانانو خلاف را پرېدلی و، د خپل د اثر او د رسوخ او د دولت په وجه هغې د مضربو مختلفو قبیلې د اسلام خلاف لمسولې او په دغه خبرې هغه تحریک کوله چې د غزوه احزاب په شان د عرب چې کوم وحشي قبیلې دي هغه بیا د رایوځای شو په مدینې باندې حمله وکړي. په عربو کې هم یو حکومت هم نه و چې چا د کوم په ذریعه چې انصاف غوښتل شوی وي، بلکې هره قبیله په خپل ځای کې آزاد او خود مختاره وه. نو سوای له دې چې د خپل حفاظت لپاره په خپله څه تدبیر شوی وي بل هېڅ صورت نه و. څلورم دا چې یهودیان مخکې نه د اسلام خلاف په جنګ وو او مسلمانانو او د یهودیانو ترمنځ د جنګ حالت قایم و. پنځم دا چې هغه وخت داسې حالات وو چې که په واضحه طور د یهودیانو خلاف فوجکشي شوې وي نو ورباندې به د ژوند او د مال ډېر نقصان شوی وي او اندېښنه دا وه چې د جنګ اور به فراخ شوی وي او په ملک کې د عالمګیر تباهۍ رنګ دې پیدا کړی وي. په دغه حالاتو کې صحابه چې څوک هغه بالکل صحیح او په ځای وو. د جنګ په حالت کې چې کله یو قام د ژوند او د مرګ د ماحول نه تېرېږي لګیایي دغه قسمه تدبیرونه بیخي جایز ګڼل کېږي او هر قام او په هر ملت کې د ضرورت په مطابق په هر زمانه کې دا خپل کړی دي. خو افسوس دا دی چې د موجوده چې کوم اخلاقي پستی زمانه ده هغې کې د مجرم سره د همدردۍ جذبه دومره ناجایز حد ته رسېدلې ده چې یو ظالم هم هیرو جوړ شي. حضور فرمایي نن سبا هم موږ دا ګورو چې ظالم هم هیرو جوړ شي او هغه سزا چې د خپل د جرمونو په وجه هغه ته میلاویږي د عوام همدردي د هغه طرف ته کېدل شروع شي. که ظالم لم سزا ورکړی شي یا د سزا لپاره د هغه وویلی شي نو د ولس همدردي هغه سره شي یا د خودغرضه خلکو همدردي هغه سره شي او بیا خلک د هغه جرمونه هیر کړي. خو د اسلام باره کې موږ اعتراف کوو چې هغه د دغو دروغو جذباتو مذهب نه دی. هغه مجرم ګرځي او د هغه سزا د ملک او د معاشرې لپاره رحمت ګڼي. هغه د یو خراب د بدن یو خراب حصې په شان دی د پرې کولو تعلیم ورکوي او دغه خبر اظهار نه کوي چې یو خراب شوی د بدن برخه دی ټول چې کوم بدن دی د هغې اعضا د خراب کړي او پاتې شو د سزا د طریقې سوال خبره نو هغې باره کې دا ویلي شوي دي چې د عربو د هغه وختو حالاتو کې د جنګ د حالت چې په نظر کې وساتئ نو هغه وخت چې کوم یعنی د مسلمانانو او یهودیانو ترمنځ چې کوم د جنگ حالت وو نو دا طریقه ځکه خپله کړې شوې وه او د امن عامه په لحاظ باندې هم دا بهتر او مناسبه وه. د عبدالله بن عتیق د پنډۍ د شفا باره کې په بخاري کې دا روایت په صریحا نه ده راغلی چې آیا دا شفا په خارق عادت رنګ کې په فوري طور شوې وه یا ورو خپل طبي موده دې پوره کړې وه. چې دا دویم صورت وي نو دا به یو عامه واقع ګڼل کېږي او د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د دعا سره به صرف دومره ګڼل کېږي چې د هغوی د دعا په برکت دغه چې کوم د تکلیف هغې مستقل اثر نه و پرېښی او څه خرابه نتیجې نه راوتې بلکې د عبدالله پنډۍ آخر خپل عصري او پوره طاقت ترلاسه کړی و او د چې کوم دغې تکلیف هغه بیخي د تکلیف اثر هغه بیخي ختم شوی. خو دا شفا د خارق عادت رنګ کې په فوري طور ملاوه شوي نو دا واقع یقینا د خدای پاک د تقدیر خاص کرشمه چې د خپل رسول په دعا د برکت په نتیجه کې خدای پاک ظاهره کړې وه. نو بهرحال دا واقعاتو د دې او نور هم واقعات شته هغه به انشاءالله آینده بیانو. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر